عمران خان چې څومره جلسې دي د یو جلسه د بغیر ښځو نه کامیابه کړي. زه ما د طرفه چې کوم دي څه وایي دا ټولې جلسه خرچوي مونږ د مایک د وجې ټولو ته زه چیلنج ورکوم که چا پې ثابت کو 1 روپۍ کرپشن کنه د کومې پارټۍ والا پې ثابت کو مونږ به د هغې. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو نن را سره موجود دی د سوشل میډیا سٹار شکیل حبیب افریدي. ډیر زیات خلک په پیژني. د مولانا فضل الرحمن صاحب ډیر زیات یو زبردست کارکون دی، ډیر زیات اهم کارکون دی، په هر ځای کې د مولانا صاحب سپورټ کوي. د سره بنن مونږ یو سو اهم خبرې کوو، ټول ویډیو وګورئ چې د جوابات څه دي. ډیر خلک دا یو سوال کوي چې مولانا فضل الرحمن صاحب د ځل پټکی ولې وخی. ها او بالکل دا سوالات خاص کر د پی ټی آی والا چې کوم یوتیان ملګری دي هغوی دا وایي کنه چې زیړ پګریز کم ځینه رالو چې دا زیړ ته وکړی دی فلا مختلف قسم هغې استعمالوي کنه. نو د دې دا سنت په بخاري شریف کې هم درته د دې حدیث ښودلی شم. د بیشتر صحابه کرامو نه هم درته ښودلی شم چې هغوی به زیړ پټکي تاولو، د هغوی په پټکي کې به زیړه پټه وه هغوی به تاولو. د جبرائیل امین دې ته سنت جبرائیلي وایي. دا چې کله په غزوه بدر کې جبرائیل امین راتلو نو د هغه چې کوم دی زیړ پټکي والو حدیثو کې موجود دي. زه ورته ان شاء الله چې شام دا سوال ما سره رابطه وکړي ستا په دې هغه سره ورته چې یو ته به ان شاء الله ثابتو په دې میدان باندې چې زیړ پګړۍ کم ځینه راغلی دی او دا د کم ځینه ثابت دی او ان شاء الله د حدیثو په رڼا کې به ولله ثابتو ان شاء الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ډیره مننه احتشام بھائی، الله خوشحاله کا. شکر دی جی، جزاک الله. شکیل بھائی زما تاسو نه ډومبنې دا سوال دی کنه جی چې تاسو مولانا فضل الرحمن صاحب ولې دونه زیات سپورټ کوئ؟ د مولانا فضل الرحمن صاحب د سپورټ کېدو ډېرې زیاتې وجې دي، یو وجه نه ده، د هغې ډېرې زرها بلها وجې دي. یو خو که ته وګورې که نه قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي چې یاره عالم او جاهل دا برابر، مفهوم یې داسې چې عالم او جاهل دا برابر نشي کېدلی. نو مولانا فضل الرحمن که ته وګورې الحمدلله د حقانیې نه فارغ شو د عالم دی او د مفتی محمود فرزند دی. مفتی محمود خو به ټول پیژني چې څومره دی د پاکستان عوام، ځکه پاکستان ته چې کوم آیین ورکړی دی نو د مفتی محمود فرزند دی. او بل که ته وګورې یو زه نه سپورټ کوم، هغه که ته وګورې په ملک پاکستان کې که د کم غټ نه غټ عالم وي نو مله انشاءالله هغه به یې سپورټ کوي. د ټولو نه غټ پیر کوي انشاءالله هغه به یې سپورټ کوي. ته چې د کم پیر نوم ما تالي هغې نه ته تپوس وکړه چې ستا سیاسي رجحان دی چا طرف ته دی، ته څوک سپورټ کوي؟ هغه چې درته نوم ولي هغه به وایي چې زه مولانا فضل الرحمن سپورټ کوم. دا صرف زما ناره نه ده، دا د هر هغه چا ناره ده څوک چې د دین سره ټچ دي، څوک چې د اسلام سره ټچ دي. دا د هر چا ناره ده چې انشاءالله مولانا فضل الرحمن مونږ سپورټ کوو په هر میدان په هر دلیل. د هغې خاص وجې دي. هغه که ته وګورې که نه ما خو په یو بیان کې ویلي وم، هغه بیان کې کېدای شي ډېرو خلکو کتلي تا به هم کتلي کېدای شي چې مولانا فضل الرحمن صاحب که وګورې تر اوسه پورې د نیب د طرفه 1 روپۍ کرپشن پې نه دی ثابت شوی. او که چا پې ثابت کړلو دغه په ستا د مایک د وجې ټولو ته زه چیلنج ورکوم که چا پې ثابت کو 1 روپۍ کرپشن که نه د کومې پارټۍ والا پې ثابت کو، مونږ به د هغې پارټۍ والا ورځو او د هغوی سره به زمونږ شمولیت وي، د هغوی سره به زمونږ منډې تړړي. که چا په ده باندې نور قسم داسې تهمت لګولي، نور قسم په چا باندې په ده باندې الزامات وي هغې پې ثابت کړلو نو دا یم زه به ورسره چې کوم دی مونږ به هغوی سره شمولیت وکړو. مولانا فضل الرحمن چې وګورئ هغه د استادانو استاد دی، هغه د امام کعبه امام دی، د امام کعبه چې کوم دی امام دی، ځکه امام کعبه د هغه په اقتدا کې مونځ کړی دی. هغه مولانا فضل الرحمن مخکې و، امام کعبه شاته ولاړ و، هغه ورپسې مونځ کړی دی. نو په داسې لیډر او داسې هغه چې مونږ نه سپورټ کوو نو بیا مونږ څوک سپورټ کوو؟ پته ده چې زمونږ تعلق د جمعیت علما اسلام سره دی. جمعیت علما اسلام الحمدلله تر مرګه پورې به یې سپورټ کوم. که زما ځان پې قربانېږي که مال پې قربانېږي انشاءالله قربانو به په جمعیت باندې په مولانا فضل الرحمن باندې د دین دپاره او د اسلام دپاره انشاءالله. ماشاءالله. کو تاسو مونږ د خلکو نه اورو که نه وایي عمران خان په امریکا کې داسې بهترین بیان کړی چې په تاریخ کې تر اوسه پورې چا هم نه دی کړی. نو دې سره تاسو څه وایي؟ د هغه خو بالکل هغه که وګورې هغه د څه په اعتبار سره هغه که وګورې لینګویج ته نن سبا خلک ګوري چې یاره په انګلیش کې هغه دې وکړو او حالانکې زه تا ته د دې نه ښه هغه خولی شم چې چا د فلسطین دپاره چا حق اواز اوچت کړی دی. مولانا فضل الرحمن صاحب اقوام متحده ته تللی دا نه چې نه دی تللی، د دې نه خو خلکو سپورټ کړی دی. او بل تا د عمران خان خبره وکړه، د عمران خان ډېر ژوند هلته تیر شوی، یهودو د هغه بچي چې کوم دی د یهودو دا هغه چې کومه ښځه ده دا هغه چې چاته کمپین چلولی دی خپل اوښې ته یې کمپین چلولی په یهودیانو کې ولا کمپین وچلولو ویلي چې دا زما چې کوم دی هغه دی اوښې دی او تاسو به دې سپورټ کوئ او دا به تاسو کامیابوئ. نو هغه کس چې هغه دلته خبره کوي داسې ناشنا خبره نه ده، ده هلته کړې ده او دا دوی راوچته کړې هغه خبره، په دې خبره باندې عمل څومره وشو؟ خبره اصل د عمل ده. د چې څومره وعدې عوامو سره کړي دي یو پکې ثابت شوه؟ یو هم نه ده ثابت شوي، بس صرف په خوله باندې ویل دي
او د علماو توهین دی، د علماو کنځل دي، هغه د نتیجې وسره وتله چې بس پکې د نمبر 804 ته اوس جوړ دي. سره تاسو نه زه یو دا پوښتنه کوم چې ستاسو غونډې نوجوانان زیاتتر په پی ټی آی کې تحریک انصاف کې دي، تاسو ولې جمعیت سپورټ کوئ یا خو د عالمانو پارټي؟ بالکل دا سوال موږ نه ډیر کوي کنه، خدا اصل شی صحبت دی کنه، په خو صحبت کې چې ته ناست دی کنه نو د هغې اثر در باندې کی، او بد صحبت بد وي کنه. او کته وګوري الحمدلله زموږ تعلق د علما کرامو سره دی، د هغوی د علما کرامو مینه زموږ په زړونو کې ده، نو موږ چې د هغوی سره کینو هر څه ګورو نو موږ ته پته لګي کنه. زیاتر نوجوانان چې کوم دي دا د پرسنالټي نه امپریس شي، د پرسنالټي نه او دغه د جلسو نه د جینکو نه، زه به دا هم پکې په سوشل میډیا باندې دا وایم د عمران خان چې څومره جلسې دي یو جلسه د بغیر ښځو نه کامیابه کړي، زه ما د طرفه چې کوم دي څه وایي دا ټولې جلسه خرچې موږ منو، یو جلسه د بغیر د جینکو دی کامیابه کړي، ځکه هغې کې 70% جینکې 30% الکاني، او الکان دي سره راځي ټول دوی خو دې له نه راځي چې موږ جلسه وګورو موږ د عمران خان صاحب تقریر وورو، نه هلته پکې نورې کیسې شروع وي. نو دا څومره هغه چې کېږي، دا څومره عوام چې راځي دا د ښځو په برکت باندې دلته راولي او دومره عوام جوړ کړي، او دا هلکان دې نه امپریس شي چې عمران خان زنده باد، فلان زنده باد، فلان زنده باد، او دې نه هغه امپریس کېږي. او الحمدلله موږ د علماو نه چې کوم نه امپریس کېږو، زموږ تعلق د علما کرامو سره دی، موږ چې چېرته یو ښه عالم وګورو موږ د هغې نه امپریس کېږو، او دوی د داسې کارونو نه امپریس کېږي، دې وجې نه موږ په جمعیت علما اسلام کې یو. اوس دې ټیم کې تاسو ډیر زیات خلک زما په دې پیج باندې ګوري، نو تاسو هغه ټولو د پاکستان خوږو وروڼو ته څه پیغام ورکوئ؟ صرف دا یو پیغام ورکوم او ورته وایم چې د علماو لمن مه پرېږدئ، قسم درته کوم چام چې د علماو لمن پرېښېده ما په دې خپلو سترګو کتلي دي چې کم ځای نه کم ځای ته خدای عمران خان چې کم دی د علماو توهین شروع کړو، د مولانا فضل الرحمن صاحب توهین شروع کړي، نن هغه کم حشر د کېږي. د عمران خان چې کوم د عوامو تربیت کړي، لہذا زه دوی ته وایم چې تاسو تربیت غلط شوی دی، تاسو علماو سره کښېنئ، تپوسونه ترې وکړئ، د علماو صحبت اختیار کړئ، تاسو چې کم سوالات دي هغه د علماو مخې ته کېږدئ، نو تاسو ته بیا پته ولګي چې جمعیت څه شی دی، مولانا څه شی دی. سره ورته دا وایم چې علماو پسې کنځل مه کوئ، رد بدې مه وایئ، او انشاءالله دا درته صفا وایم چې زموږ جان مال تن هر څه د جمعیت نه قربان، د مولانا صاحب نه قربان، او قربانو به انشاءالله. او دا ورته مې همدا پیغام ورکوم چې په مرګ باندې به انشاءالله موږ د جمعیت علما اسلام نه جدا کېږو، په ژوندون هم ته د چا هغه پلار هم نشي جدا کولی انشاءالله. ماشاءالله دې سره تاسو د شکیل بھائی هغه جذبات هم واورېده چې هغه مولانا فضل الرحمن صاحب سره څومره مینه ساتي، نو دې سره ستاسو ورور احتشام الحق تاسو نه اجازت غواړي. د الله په امان.